امریکایي سناتور جان مکین دا مني چې امریکا په افغانستان کې له ماتې سره مخ ده. نوموړي له سی بي اس ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې د افغانستان جګړه توده ده، موږ د دغه جګړې لپاره لا هم ستراتیژي نه لرو. د امریکا په دغه هیواد کې د ماتېدو په حال کې وبلله. د امریکا د سنا د وسلوالو ځواکونو د کمیټې دغه مشر ویلي چې امریکا د افغانستان د روان بحران د حل لپاره جدي ګامونه پورته کړي او ژر تر ژره د دغه هیواد په اړه خپله ستراتیژي اعلان کړي. پوښتنه دا ده چې د امریکا د ماتې په صورت کې به نوې ستراتیژي څه ګټه ولري. د کابل نیوز درنو لیدونکو السلام علیکم، زه اسماعیل شاکر یم او تاسو د نن خپرونه ګورئ. په نن کې د امریکا د ناکامۍ پر دلایلو او راتلونکي ستراتیژۍ بحث کوو چې پر موضوع به راسره دوه قدرمن میلمانه بحث وکړي. سیاسي شنونکی عبدالستار حیات او سیاسي شنونکی ستانه ګل شیرزاد. ستړي مه شئ. شرط په بحث له تاسو سره پیل کوم. د امریکا ناکامي او د هغوی راتلونکي ستراتیژي څه ګټه به ولري؟ بسم الله الرحمن الرحیم. کابل نیوز تلویزیون لیدونکو کارکونکو تاسو ته محترم حیا ساته خپل احترامات تقدیموم. اول خو دا خبره ده چې دوی په خپل ناکامۍ اعتراف وکړي. بيزي لافي موږ ته پیدا نه کوي. موږ ته هغه څه پیدا کوي چې په واقعیتونو د سره زیر شي. واقعیتونه دا دي چې رښتیا امریکا تر اوسه پورې هغه څه چې غوښتل هغه نه دي ترلاسه کړي. هغه څه غوښتل معنی دا چې دلته د سولې او ثبات په افغانستان کې باید منځ راغلی وي کنه. ډیره کاله وتل هغه ترلاسه نه کړل. نو واقعیت دا دی چې امریکا په عمومي توګه موږ دا نه چې امریکا د ماته شي او تخلي ده، خو لاقل هغه څه چې ترلاسه نه کړو معنی دا چې ناکامه ده. اوس به لږ د سره اساسي غور وکړي چې ولې موږ ناکام یو. دوی خلک لري، مسلکي خلک لري، پوهې خلک لري، په هر څه خلک لري، په سیاسي لاس باندې پوهې خلک لري، په نظامي لاس باندې پوهې خلک لري. دوی په ابتدا کې اوس سره اشتباهات وکړل. اول زما پکې ده دلته حکومت کې د خلک راټول کړل چې باید دوی هغه کار نه کړي. هغه خلک چې په جامعه کې تجربه شوی وو، د خلکو په ناموس تعرض کړو، د خلکو مالونه غصب کړو، چور چپاولي کړو، بیرته خلک په حکومت کې راوستل. په وځي سره د چې په بون کې زه په هغه وخت کې موږ په فرانکفورت کې غونډه لرله چې د بون خبر روانه وي کنه چې کارزیا سید مشر پاس په کې وټاکل شو. البته موږ ته خبره ده چې ورا یو کمیسیون جوړیږي چې هغه به دغه چا چې ظلم کړي، چا چې ناروا کړي، دا به هغه کیږي، دا محکمه کیږي کنه. او بل به حکومت به جوړیږي، بیا به موقتی د اداره به یو انتقالي حکومت یو به انتخابي په ترتیب. اصلي خبره پکې دا و چې مجرمین به پکې محکمه کیږي. برعکس مجرمین راغله حکومت په لاس کې واخستو. حکومت د مجرمینو به وځ دی چې وی چور دغه وطن طالب راغی ټولي په واخستو، ټولي در په در کړو، وروته په غرو. اوس به خدای نه شکر وباسو چې بیت خپل هوا ته راغلو، بیت خلکو خدمت وکړو. بر دوی د لا دوه چنده تیر شو، د چور چپاولي شروع کې نه بیت المال پرې خولو، نه د خلکو شخصي مالکیت پرې کو. دلته د حکومت او د خلکو ترمنځ فاصله پیدا شو. او امریکایانو ورته پاره ابو سرګو کتل چاته زدان سید چې امریکا به دا خو ما کار نه دی، د حکومتو کار دی. خو امریکا په د حکومتونو باندې تاثیر لرلو او لري یې دا که څوک وغواړي که څوک نه وغواړي. دلته چې ته مکمل حکومت ته سپورټ په 3.5 میلیارډ د نظامی مرستې وساده کال کې ملکی باش کې وسره کومه کې، خو ته په حکومت تاثیر لري. تا به دوته خط کش کړی چې ورو فساد دي نه منم، دا فاسد دی، د محکمې ته ولېګا سرولې ته معرفي کا، نه وزارت ته نه ریاست. یعنی دغه څه دلایل و د حکومت نه فکر نه کوي چې امریکا خو دا کارونه کوي چې د فساد لپاره سره کرخه راکش کی، بلکې په فساد کې ور سره خکیل نه شو دغه چارواکو سره چې د دوی په لاس راغلی وو. وګوره چې شابه تفاوت شو. هغه امریکایان چې په فساد نه پدم د فساد کې عادت شو. اما غو دلته ما یو چا زما یو دوست د پروژه په زندان کې هغه خستیوا یو پروژه خستیوا چې هغه $2 میلیون ارقام نه یم چې ما په دقیق نه دی پیات. بله خو هغه دوست به دغه پروژه خستیوا بل هغه لان شي د له مثال ورکړي، مثال $10 میلیون کړه. هغه پروژه امریکایانو لان کشي په $6 میلیون ورکړي دا. یو ما تعجب وکړي چې دا کومه $5 میلیون راخستي. یعنی ارز می داده چې امریکایان هم په دې فساد کې ښکیل شول. خو کدي مرکزیت د فشار وی قوي موجود وي، دا کار به شي اچ نه شو کولای، نه وان کوي شو کړه به پټ ډیر کپ. نو خبر به دې هته نه وته. نو د حکومت او د خلکو ترمنځ ډیر فاصله پیدا شوه. دغه دلایل ته په کتو سره چې تاسو د بند کانفرنس څخه راوروسته چې حکومت هغه چاته ورکړ شو چې په فساد کې ښکیل او په خپل امریکایان په دغه فساد کې راخکیل کړل،
اوس امریکا نوی حکومت په دې فکر دی چې بالاخره افغانستان لپاره ستراتیژي اعلان کړي او د امریکایي سناتورانو په دې برخه کې ډېر فشار راوړی دی چې باید نوې ستراتیژي اعلان کړي. امریکا د ناکامۍ په حال کې د ستراتیژي به موږ لپاره څه ګټه وکړي؟ نه داسې نه چې امریکا اوس هم ډېر څه کولی شي. امریکا یو لوی قوت دی. امریکا مالي توان لري، امریکا نظامي توان لري. اوس که دوی سره په دې ستراتیژي باندې غور وکړي چې ولې دا د حکومت او خلکو ترمنځ فاصله ولې پیدا شوه. ګوره په اوله کې امریکایان هغه خلکو استقبال کړ. په داسې حال کې چې د افغانستان خلک تاریخ کې د خارجيانو مخالف دي. یو ځینې خلک چې خلکو مخالفت ونه کړي د امریکایانو د امریکایي قواو مخالفت خلکو ونه کړي، خو اوس خلکو ورسره فاصله نیولې. دا ځکه چې حتی خلکو سره دغه تشویش پیدا شول چې امریکایان اصلا دلته سوله نه غواړي جنگ دوام وکړي. اوس هم که امریکایان اساسي تصمیم ونیسي په دې باندې د افغانستان حکومت سره خبره وکړي چې وروره کار به هلیکاته سپارل کیږي. نو فکر نه کوي دغه تشویش لام پر ضد او دا نظر لا ډیر قوي دی چې وایي امریکا په افغانستان کې سوله نه غواړي او په افغانستان کې په یو جنگي ستراتیژي باندې فکر کوي. زه په سیاسي مسایلو کې له خوشبینی یم. دغه ترامپ خلک وایي چې دا په دې واسطه چې ډیر سیاسي وي ډیر ریالیستیک سره دی کنه کړي چې هغه ونه لري دا ډېر وسط نظر به نه لري خو ریالیستیک فکر کوي. یعنی څه چې په خوله وي د امریکایانو په باندې خطر یې ورکړه وي دا داسې وسړی دی څه چې په زړه کې دغه په خوله وي کنه دغه سړی دغه خبره چې افغانستان مسله باید حل شي، افغانستان مسله باید وګټو کنه جنگ باید وګټو او سوله باندې راشي. ما ته امید پیدا کړې ده چې امریکایان په رښتیا غواړي لکه دا اوس دوی چې دا جګړه منځته ختمه کړي. نو اوس هم هغه لپاره ډېرې لارې چارې شته. په دې بخش کې نظامي ماهرین موږ نظامي مسایلو باندې مهارت نه لرو، خو ته فکر وکړه دلته څو کال امریکایانو وته تر اوسه پورې افغانستان هوایي قوه لري نه دومره روسان لا تکاله وو ته د هغه وخت د افغانستان هوایي قوه د اوسنۍ سره مقایسه کړه. د افغانستان هوایي قوه هغه وخت دومره قوي او دومره ډېر و د کمیت په لحاظ خو د سیمې کې چا سره مقایسه کېدله کمیت په لحاظ او کیفیت په لحاظ ډېر فرق پکې راغلی و. دلته څونه کالان امریکایانو وته تر څو ته نظامي قوه لري او بقي هوایي قوه لري ته درنه زری قوه لري درنه توپچی لري. نو خو دغلته د چې د امریکا پر نیت باندې شکونه ډیری خو اوس نو د په ماضي و اوس حال چې شروع کیږي که په هغه شکل شروع وکي نو هم دا اوس ناکامي مبارک او په مخه بچي دی ویتان ولې ما یو شپږاته مشته وړاندې کله چې روسانو به سره جکه ما دغه میزبان ویل چې کدي واشنگټن په سپینه ماړی کې ناس کسانو په مغزو کې په کوپړې کې لږه مغزوي نور به د افغانستان مسلې سره بلوبه نه کوي. روس ثروتو په خوا کې وسره ایران ولار دي، پاکستان هم سره کلک ولار دي، خو د امریکا د ښکارا موقف نه نسی. چین هم تقریبا زیات تمایل دی خاطر ځکه چې چین هم د افغانستان کې اصلا د امریکا موجودیت زمونږ غونډه نه مني، د سیمې ودونه نه مني، نو چین هم نه مني. دا ټول په دې خوشاله دي چې امریکایان دې ځنه وځي او طالبان په لاس ورغلي دي قوي قوه. نو امریکایان به اساسي تصمیم ونیسي په اساسي توګه د افغانستان د اردو تجهیز تملا وتړي او ام باید په اداره کې اساسي تغیرات راشي. دا څو دوري انتخابات وشول دا د شرم وړ نه و. امریکا ته د شرم وړ نه دي چې تاسو کار پراته یو په ملک انتخابات په دغه شکل کیږي. مننه اشرف صاحب بیا زم تاسو ته آیت صاحب دوه مسایل مطرح شول، یو د امریکا ماضي او یو د امریکا حال دی. فکر کوي چې د امریکا په راتلونکي یا ماضي به نه به درس اخیستی وي او د راتلونکي چې د دوی نوې ستراتیژي د هغه په داسې توګه اعلان کړي چې ام بلماتي څخه خلاص شي او افغانانو ته ګټه وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. شاکر صاحب لومړی تاسو تخنیکی همکارانو ډېر محترم ښاغلی شهزاد صاحب د دې برنامې ډېر درنو لیدونکو او اوریدونکو ته د کوم سلامونه وړاندې کوم. وعلیکم السلام. د دې پسې زما خبره ده چې د امریکا سناتور که هغه امریکا په خپل مخو کې ماته بولي، یو خدای چې دا اول ځل نه دی چې د امریکا سنا خلک د امریکایانو په افغانستان کې بخښنه غواړم د شته ماموریت د کامیاب ترسره کولو په اړه دوی ناکام بولي. دا اول ځل نه، دا بار شوي دي. بله. دویمه خبره دا ده چې ماته د امریکا د سناتور قضاوت د امریکایانو په هکله هېڅ معنا نه لري. هغه ځکه چې آیا موږ په دې باور یو چې په افغانستان کې د امریکایانو د ماموریت په هکله د امریکا د سناتور قضاوت او د افغانستان د خلکو قضاوت یو دی؟
کوم څه چې د امریکا سناتور په دې قانون چې د امریکا ماموریت په افغانستان کې څه شی دی، آیا د افغانستان خلک په اماغه ماموریت قانوني دي؟ دغه تعریف د ماموریت د امریکایانو په افغانستان کې د امریکا د سناتور او د افغانانو یو شی دی، دا واضح شوی دی، دا تعریف شوی دی، دا یو دی. که دا یو دی نو بیا دا خبره ده، که دا یو دی نو بیا دا خبره ده. خو که دا خبره دا خبره زموږ د افغانستان سیاسي شنونکو په خبره پو افغانانو بار بار دا خبره کړي چې امریکا په افغانستان کې ناکامه ده او اصلا د حق افغانانو ته حاصل دی چې دوی قضاوت وکړي چې امریکا په افغانستان کې په خپل ماموریت او په خپل ژمنو کې ناکامه ده. نو شنونکي د امریکا کوم ماموریت ناکام بولي؟ تعریف شوی ماموریت یا هغه ماموریت چې د افغانانو تعریف لاغې څخه یو ډول دی او د امریکا په امریکا کې لاغې څخه بل ډول دی؟ لبد مرغه چې نه د امریکا سناتور د دنه کم تعریف لري خاص چې موږ سره شریک او موږ سره یوي، او نه زموږ د افغانستان حکومت د دنه کم خاص تعریف لري چې هغه د ولس سره شریک کړي او ولس پرګه باندې حساب وکړي. د دې هم تعریف دا شنونکو تعریف څه دی؟ مثلا دا اوس تعریف نه دی، دا اوس د غوښتنه ده، دا اوس زموږ ضرورت دی. دا چې امریکا زموږ نه په افغانستان کې اډې اخلي، دا چې په افغانستان کې امریکا موږ ته په زرګونو په لکونو خلک راوړي دلته موږ ته ځای په ځای کوي، او دا زموږ سره امنیتي هوکړلیک لاسلیک کوي، دا چې موږ سره ستراتیژیک تړون لاسلیک کوي، نو د دې تړونونو په نتیجه کې زموږ د حق دی چې دا توقع لرو او دا زموږ غوښتنه ده چې امریکا دې په افغانستان کې کوم ژمنې چې موږ سره کړي په هغه عمل وکړي. فکر نه کوئ چې د امریکا لپاره په بخښنې سره حد صاحب د امریکا لپاره چې له تېرو 14 کلونو راهیسې په افغانستان کې ماموریت پر مخ وړي دغه خپل ماموریت به خامخا تعریف کړي، تعریف چې ګونګ دی زموږ تاسو د حکومت لپاره او زموږ د ولس لپاره به دغه تعریف ګونګ وي، تاسو څه تعریف لرئ دغه ماموریت څخه؟ همدغه زه تاسو ته وایم چې امریکا تعریف شوی ماموریت چې هغه رسمي او حقوقي حیثیت لري، هغه حقوقلیکونه دي او استراتیژیک تړون چې دوی سره امضا شوی دی، لاسلیک شوی دی، یعنی دا هغه رسمي او حقوقي اړخ دی. دا چې اوس امریکا په خپل امریکا کې د خپل سنا سره څه تعریف لري خپل ماموریت ته، هغه به موږ ته نه وایي، هغه د دوی سره دی او موږ ته مهم هم نه دی چې هغه په خپل کې څه تعریفونه لري. همدغه وجه زویم چې د امریکا د سناتور دغه قضاوت ماته هیڅ معنا نه لري، ځکه چې زه نه پوهېږم چې د امریکا سناتور د امریکا په افغانستان کې په کوم ماموریت کې پاتې ګڼي، د هغې په نظر او په دا ماموریت څه شی دی؟ آیا زما د ماموریت زما د غوښتنې سره او زما د ضرورت سره دا سمون لري که نه لري؟ هغه ماته مهم نه دی. مهم دا دی چې د افغانستان هر یو فرد په دې پوهېږي چې امریکا د شورونه تر اوسه پورې په افغانستان کې په خپل ماموریت کې ناکامه ده. دا یو مسله. بله مسله دا شوه چې اوس امریکا په ډېر ښکاره ډول چې هغه د افغانستان حکومت په رسمي ډول اعلان کړه امریکا څو ژمنې لري د افغانستان سره په خپلو، دا چې اډې اخیستي، دا چې ستراتیژیک تړون امضا کړی دی، دا چې مثلا امنیتي تړون دوی سره امضا کړی دی چې او دا چې امنیت به په افغانستان کې راغی که نه بد امني زیاته شوه. دا خو هغه خبره ده، د هغه واقعیت دی شاکر صاحب چې افغانان ویلی شي، افغان چې څومره دې خبره نه خبر دی، افغان چې څومره قرباني ده دې مسئلې، افغان چې مستقیما په دې موضوع کې څومره داخل دی، نه امریکا داخل دی، نه د امریکا سناتور داخل دی، نور هیوادونه کوم څه چې زه دلته په افغانستان کې ګورم په ما باندې عملا هغه اجرا کېږي او عملي کېږي، هغه په دنیا په نورو خلکو نه عملي کېږي. نو فکر کوم دغه ناکامي خو بیرته په افغانانو ته ورګرځي، افغان حکومت ته ورګرځي، په دې خاطر چې هغه حقوقلیکونه چې تاسو هغه ماموریت تعریفوي چې په افغانستان کې تعریف کېږي، حقوقلیکونه او امنیتي تړون او ستراتیژیک تړون دی، هلته له افغانانو هم غوښتنې شوي دي او له امریکا هم غوښتنې شوي دي. افغانانو یا خپل افغان حکومت خو ټولې غوښتنې پر ځای کړي دي، مشکل ټوله د امریکا دی او امریکا هغه غوښتنې نه دي پر ځای کړي. ماموریت خو د افغان حکومت فکر نه کوي ناکام دی؟ زه به داسې عرض کوم چې اول خو د افغانستان نوي حکومت چې کله د امریکا سره د امنیتي تړون لاسلیک کوو په دومره عجله دا تړون لاسلیک شو لکه دا موضوع چې د ډاکټر صاحب اشرف غني او د ډاکټر عبدالله شخصي مسله و د امریکایانو سره، او همدې ته مطلب چې د رئیس جمهور شي او دغه صلاحیت د امضا د دې شخصي موضوع ترلاسه کړي او د امضا کړي. دا هغه مسله ده چې د افغانستان 98% خلک په دې باندې نیوکه لري، همدغه میډیا د لاره په دې باندې نیوکه لري. دا یو مسله. دوم دا چې راځه داسې وګورو چې دغه زمونږ ولسمشر چې یو متفکر دی او مفکر دی
او دا ډېر ښه تحلیل د سیاسي مسایلو نه لري او دا د معلومات او د قضاوت زموږ نه ډېر منطقي او معقول او دغه تړون په ډېر منطقي او معقول دلایلو پر بنسټ باندې امضا کو. خو بیا هم دکې هغه شرایط او هغه ژمنې او هغه غوښتنې د افغانستان د خلکو خو وی کنه. نو تاسو وایئ چې دوی په خپل دغه کې موافق په خپل غوښتنو کې دوی غوښتنه خو په سوال نه کیږي. شاکر صاحب یو تړون چې لاسلیک کیږي د هغه باید د عملي کولو ضمانت وي چې هغه تړون به عملي شي. د دې تړون د عملي کولو ضمانت چا سره و چا وکړو او د دې تړون د عملي کېدو نه نظارت چا وکړو. د نظارت او د کتنې او د قضاوت د صلاحیت چا سره دی هغه څه شی دی که چا سره دی او هغه د افغانستان حکومت سره و نو ولی د دې فیصلو نه د اثرو 15 وعده او ژمنه چې دوی موږ سره کړی یو په کې عملي نه چې بدتر شي. آیت صاحب څنګه افغان حکومت بخله شم چې د خپل غوښتنو کې بریالي یو خوشبینی چې شیرزاد صاحب په خپل خبرو کې ورته اشاره درلوده د ټرامپ سیاست چې ویلي ریالیستیک نظر لري د افغانستان د مسایلو په اړه یا په ټوله کې د امریکا او د نړۍ د مسایلو په اړه فکر کوي د راتلونکو لپاره یا د راتلونکو ستراتیژي لپاره هیله شته. شاکر صاحب زه ډېر افسوس کوم چې زمونږ د سرنوشت په اړه خلک تصمیم نیسي او موږ په هغې باور کوو. نه زه دا نه منم. که څوک په رښتیا سره د افغانستان د خلکو د ولس د خیر دپاره هغه کوم ستراتیژیک فکر کوي یا ستراتیژیک مصلحت کوي یا په هغه باندې مثلا کار کوي نو هغه به د افغانستان خلکو سره په شریکه وکړي او د افغانستان د خلکو د غوښتنې سره سم دي وکړي. د افغانستان د ستونزو د حل لپاره چې کومې د افغانستان د خلکو غوښتنې په کوم شرایطو په کوم صورتونو کې دا ممکن کیږي د هغې لارې نه وکړي نو بیا زه په هغه باندې خوشباوره کیدی شم چې اصلا دا معلومه نه ده چې ټرمپ زما په هکله څه تصمیم نیسي او دا چې ټرمپ زما په هکله څومره زما په او د خپل امریکا دپاره به هغه رښتینی منافقت به نه لري د خپلو خلکو دپاره به نه لري خو د افغانستان خلکو په هکله په نسبت ټرمپ څه مسؤلیت لري د افغانستان خلکو ته د افغانستان خلکو ته ټرمپ څه مسؤلیت لري. یعنې هغه جګړه چې دوی دلته پیل کړې د دغې جګړې د پای مسؤلیت خو لري دی نه غواړي چې دې ته پای ورکړي. زما خو دغه سوال دی چې د هغوی د خپل ماموریت تعریف دلته څه شی دی. هغوی سره تعریف دا دی چې زه به دلته یم زه به دلته یم او زه به دلته هله یم چې جګړه جریان ولري چې جګړه روانه که جګړه روانه نو زه په افغانستان کې بیا څه پکارم راګرځم بیرته تاسو ته. شیرزاد صاحب مسله د یو تحلیل د امریکا د ناکامۍ دا هم کیږي چې امریکا خپلو موخو ته لا نه ده رسېدلې. هغه موخې چې د امریکا لپاره تعریف شوي دي نو د دې لپاره دوی د خپلې ناکامۍ چیغې وهي چې بالاخره هغه پاتې موخو ته هم په راتلونکو کلونو کې ورسېږي نو وایي موږ ناکامه یو نو باید کامیابۍ ته ورسېږو. او د څه چې ول خو د امریکا په دې مخ باندې دقیق نه پیګم کنه بعضی مسایل دي چې د سړی ور باندې حد ویل شي ظاهرا خو دوی چې راغله په دغه نامه دلته تورستان دي بن لادن دي القاعده ده به دغه منځلار شي چون دغه نظام د طالبانو د تورستان مرسته کړې به منځلار شي په وځ باندې دیموکرات نظام منځ شي لبه ثبات منځ شي جګړه ختم شي دیموکراسي عملي شي او مواد مخدره منځلار شي. البته په څنګه کې نور ستونزې خلک لري دایم او افغانستان طبي خبره ده. افغانستان زمونږ ملګری خو د یو بخي بیا په 15 کال کې خلکیانو هغه اعدام کې یوسف پړنه نه میدو زما استاد هغه په افغانستان د خاور ده دلته روسان کرځي دا په سادهګي کوي کوم روسان لمزه نه وړو امریکایان هم نه پریږدي او کوم امریکایان عظیم هم دغه سی مسله ده کومه مخالفت هم نه کوي امریکایان هم نه پریږدي د سیمې وادونه هم نه پریږدي. افغانستان یو خاص جیوپولیټیک موقعیت لري ام په سیاسي لحاظ باندې د موقعیت د افغانستان تاسو فکر وکړئ حاکم چین پروت دی لوی ترینه بلا ده څو نفوس میلیارډونه لوړ دی اټومي قوت دی دغه د ازبکستان تاجکستان خو بل شوی دی خو د کومیټې هیواد د سیمې هیواد خو دی کنه روسیا ده هغه په سوریه کې جګړه کوي مخالفت کوي په افغانستان کې نه کوي. ایران اوس په بنځلي ختیځ په ټولو وادونو کې تر سعودي عربستان د یمن حسین پوری دی ایران غلط لاسوهني دي او یا سپورټول څوک سپورټي او د چا مخالفت کوي. په څنګه افغانستان دی دلته چپاتي دی ایران اس کله چپ نه پات کیږي. هند خیلی امریکا دوست دی خو د سیمې دی پیښونه په تشویش کې دی کنه پاکستان هم یو اټومي قوت ګوره دا یو ډیر مهم جغرافي موقعیت یعنی
یو د موخو نه همدام کېدلی شي چې امریکا غواړي دلته د خپل دایمي حضور لپاره بانې ولټوي. یوه بانه به همدا وي چې موږ ناکام یو. ټول عمر خو بیا جنګ نه کېږي که نه، ټول عمر خو بیا جنګ نه کېږي که نه، دا جنګ بیا ټول عمر خو جنګ دوام هم نه کېږي. نو موږ حوصله لرو او بیا خو دا جنګ دا ځکه چې مخکې هڅه مشره درلوده. تر دې وړاندې د امریکا دفاع وزیر هم ویلي و چې موږ د افغانستان د جګړې ګټونکي نه یو تر اوسه پورې. یعنې په دې معنی چې دې جګړې ته باید نور هم دوام ورکړو تر څو ویې ګټو. نو د جګړې دوام په دې معنی چې امریکا باید دلته دوامداره حضور ولري. ګوره دغه د ټرمپ چې دا د ولسمشر اشرف غني سره خبرې کولې، دوه خبرې ورته کړې، نورې به هم کړې، خو دوه خبرو باندې زه فکر یې دا ورته ویلو چې دا جنګ باید وګټو. او تاسو دویم دا تاسو تشته ضرورت، اول دا تاسو تشته ضرورت لري په دې جنګ کې، دویم دا چې دا جنګ باید وګټو که نه. ګوره دا تاسو تشته ضرورت لري دا په خپله معنا لکه سپین چک چې د حکومت ورکولې که د حکومت کې دا کفایت وي او استفاده ورنه وکړی شي، خو متاسفانه چې دوی ورنه استفاده کولی شي که نه شي کولی. نو زما په نظر باندې ګور داسې دوامدار په تل عمر په داسې یو شکل چې جنګ نه د امریکایان په دوامداره توګه پاتې کېدای شي په تجارتي ساحو کې، په اقتصادي ساحو کې، د مختلفو قراردادونو په شکل کې. خو که دلته جګړه وي او دوامداره وي دا موږ که هېڅ ونه وي د امریکې خپل خلک په سر پورته کېږي ورته څه کې دا اوس په سنا کې اوازونه پورته نه شول چې افغانستان کې د افغانستان د امپراتورۍ د زوال نوم ګټلی. تاسو بد کوئ چې هلته پراته روزئ د افغانستان نه. نن به درو کسانو اواز پورته کړی، خو کال وروسته د اواز په 100 ته جګېږي او بل بیا 100 ته جګېږي. مننه چې ویتنام نه چې امریکا وته ګوره سره چې اقتصادي فشار پرغلی، خو هلته خلک هم په سره پورته شول چې وځي نور د ویتنام نه. نو دغه فشار په امریکا راځي. نو زما په دغه فشارونو لپاره وایي اخري خبره کوم چې دا فشار پر راشي او په دې ته ورسیږي امریکایان د افغانستان پوز په کمی او کیفي لاس په خو ودري چې دا مخاطبان ولري چې د ګاونډیو سره یو نظامي موازنه ایجاد کړي. برته د حل لپاره راګرځم. حیات صاحب مسله د راتلونکي ستراتیژي هم مطرح ده. یو مسله چې خوشبینی ورته لیدل کېږي چې د امریکا راتلونکي ستراتیژي ده او ستراتیژي کې مسله د پاکستان د منځوي کېدو ده. د ستراتیژي په اړه داسې یو تحلیل شته چې په دې ستراتیژي کې به ډېر بدلون او دغه بدلون به دا وي چې پاکستان به په تدریجي ډول منځوي شي. فکر کوئ چې دغه یو څه به رامنځته شي؟ شاکر صاحب یو خو دا چې دا به منځوي شي که به نه شي دا په خپله موږ په دې خبره ډېر باور نشو کولی. او که پاکستان منځوي شي نو د پاکستان منځوي کېدل زموږ ستونزه نه حلوي. ما زه نه پوهېږم چې دلته به که د بل تلویزیون نه ما دا خبره کړې چې موږ ولې زیات ټول او ټولیز فشار یوازې په پاکستان اچو. څه معنا؟ یعنې د افغانستان د دې لانجې یوازې لامل پاکستان نه دی، پاکستان مجری دی، پاکستان اجوره اخیستونکی دی. دا پروژه دا پروګرام د امریکا دی، په پاکستان عملي کوي. دا چې د پاکستان پکې خپلې ګټې دي دا بیا مسله ده. خو سوال هم دلته لویې ګټې ده. ولې امریکا د څو کلونو نه بلکې تاریخ په اوږدو کې د پاکستان د لاسوهنو پر وړاندې چوپه خوله سیاست غوره کړی؟ چوپه خوله هغه مجبور دی. هغه خو داسې نشي ویلی چې پاکستان زما مزدور دی، زه هغه ته اجوره ورکوم زما دپاره جنګ کوي. هغه نشي ویلی. ولې ووایي؟ که دا ووایي نو خو پاکستان د لاسه ورکړي بیا د پاکستان بدیل هغه په دې منطقه کې نه لري. یعنی کوم څه چې هغه د پاکستان کوي هندوستان ورته نه کوي، ایران ورته نه کوي، روسان خو یې هم نه کوي، افغانستان خو هغه په جنګ کې ښکېل دی. نو امریکا ته پاکستان په کار دی په دې خاطر چې د پاکستان نه هغه ګټه واخلي. هغه مجبور دی چې په پاکستان باندې څادر واچوي، پاکستان پټ وساتي. تاسو ماته دا ووایئ چې دغه د افغانستان هر یو فرد چې چې پاکستان زمونږ په خلاف تروریستان روزي، نور دنیا ټوله وایي. تاسو ماته دا وایئ چې امریکا څو وارې دا خبره کړې چې پاکستان کې د تروریستانو پټن ځایونه دي او د روزنې ځایونه دي او د پاکستان د افغانستان ته د تروریستان دا موږ اورېدلې نه ده. وړاندې داسې مطرح شو چې په افغانستان کې د امریکا د ناکامۍ یو دلیل په خپله د پاکستان آیسای هم ده. یعنی آیسای راځي امریکا په افغانستان کې ناکاموي. دغه علت هم ویل شوی. خو ښه دی، خو پاکستان ته یو ښه پروژه ده، د دې لارې نه هغه پیسې اخلي. که په افغانستان کې د امریکا ماموریت خلاص شي دغه په افغانستان کې نو بیا به پاکستان څه کوي؟ یو دا بلې مسئلې ته راځم. دغه چې اوس په دې ستراتیژي باندې فکر کوي او په نوې ستراتیژي باندې هغوی خبرې کوي او لکه جناب شهزاد صاحب چې ویلي چې امریکا دا خبره کړې دغه چې یعنې موږ به په افغانستان کې د جنګ ختمو. درست؟ زه نه پوهېږم چې امریکا په افغانستان کې د طالب او داعش سره جنګ ختموي. دا خبره کوي د جنگ ختمولو که نه امریکا په افغانستان کې د روس او د ایران سره د جنگ د ختمولو خبره. مننه حیات صاحب. وخت خلاص دی. باز جنبندي کو دی وی جملې وخت لرو شیرزاد صاحب. بالاخره څه کول پکار دی په ډېر لنډه راته ووایي.
کول پکار دی چې د افغانستان نظامی قوتونه په کمی او کیفي لاس باندې په خو درول شي کترم غواړي د جنگ ختم کی په اداره کې اساسي تغیرات راشي چې د خلکو سره به د حکومت او د خلکو ترمن رابطه نه شي په پاکستان فوق العاده فشار په غونډیو څومره امکانات لري چې د افغانستان په کونو چرک مداخله ونه کړي او ترکستان سپورټ نه کړي. ډیر مننه حد تاسو امدومره لن راته چې دغه د شهزاد صاحب سره زه توافق کوم چې واقعا امریکا او د افغانستان حکومت د افغانستان دغه جنگ ختمول غواړي نو د افغانستان قواوی د افغانستان ملي اردو او پولیس ته تقویه کړي. د طالبانو د ماتولو لپاره د داعش ماتولو لپاره د افغانستان ملي اردو پولیس هیڅ چاته ضرورت نه لري. دوی دا کول شي د امت کې خو که امریکای مخاونه نشي د افغانستان حکومت دوی تقویه کوي واقعا د دوی ملاو تړي چې دوی د داعش او طالب ته ډیره مننه کور مدان چې راغله په موضوع مرا سره بحث وکړه. ګران لیدونکو تاسو ډیره مننه چې تر دې د موضوع ملتیا کوله. تر بیا مو الله مل شه.